نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه خمسا هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا أو كما قال عليه السلام. محترمو د مسلسل موضوعاتو د خطبه د درس لپاره انتخاب خطیب کئی نن چې ما انتخاب د کمی خبرې د پاره کړی دی نو هغه دا چې موږ په دې مونځ کې څه وایو، هم نماز میں کیا پڑھتے ہیں. په دې موضوع باندې په دې مانځه کې چې موږ کم اعمال کوو دا څه چې وایو په دې خولې باندې د دې په حوالې باندې با څه مفهوم او د مضمون د ادایګۍ خواري کول الله دې موږ له صحیح ویلو بیا د هغې مطابق د عمل توفیق ټول راکړي. الله مبخا منځ د اسلام په عباداتو کې اهم عبادت ده او د دې منځ متعلق رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من اقامها فقد اقام الدین، چا چې منځ قائم وساتو د من نظام برقرار وساتو نو د دین قائم وساتو، یعنی د په دین باندې کلک ولاړ دی. ومن ترکها فقد ترک الدین، او کم سړی چې د منځ د نظام سره ملنډې کوي، د هغې د اقامت په ځای باندې د هغې پروا نه ساتي، د هغې د حقوقو د ادایګۍ اړولې خیال نه ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا داسې دی لکه دی چې د دین بنیادونه رغړی. او رسول الله علیه السلام به فرمایل چې که یو سړی مسلمان کتل غواړي چې دا سړی مسلمان دی او که نه دی، نو بس د ده کردار ته دې ګوري که ده په وخت مونځ کوو نو دی مسلمان دی، که په وخت یې مونځ نه کوو نو د دې مطلب دا دی چې د ده د ایمان او د اسلام سره اړولې څه تعلق نشته. او دا یې فرمایلي وو چې د قیامت ورځ شي او الله تعالی د سړي نه تپوس کوي، حساب کتاب ورسره کوي، نو اول به دې د مونځ تپوس کوي چې مونځ دې کوو که نه دې کوو، مونځ کې دې څه ویل، مونځ کې چې د کوم اقرار کوو کوم وعده دې د الله سره کړي وو نو هغه دې سر ته رسولي وو که نه دې ورسولي، نو دا تپوس پتې کوي. او د مونځ الفاظ چې سړی ورباندې سوچ کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایلي وو چې الصلاة معراج المؤمن، دا مونځ چې دی دا د الله خواله ملاقات له تللی. څوک چې د چا خواله لاړ شي ملاقات ورسره کوي، سلام کلام نه وروسته د یو بل حال ته پوسي، د یو بل تعریف کوي، د یو بل ستاینه کوي، د یو بل سره عهد او اقرار کوي، نو دغه شان دا مونځ هم دی چې د سبحان نه شروع وکړي نو بس د الله تعالی سره د ملاقات ټول د که صیغې دي، کا 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 سبحانک وبحمدک تبارک غیرک ایاک نشکرک لا نکفرک، ټول د که صیغې دي، د الله سره مخامخ خبرې دي. نو الصلاة معراج المؤمن، مزد اصل کی د الله سره د ملاقات تک دی او دغه سره خبرې کول. یو موقع کې جبرئیل علیہ السلام راغلی، مشهور حدیث دی، حدیثو د کتابونو د حدیث جبرئیل په نوم باندې هغه حدیث نقل کړی دی چې حضرت جبرئیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو د الله پیغمبره د تاسو په مانځه کې د اخلاص خبره کوي، دا اخلاص څه ته وایي؟ مل احسان، احسان څه ته وایي؟ اخلاص څه ته وایي؟ د زړه نه مخلص څه ته وایي؟
نو رسول الله علیه السلام ورته فرمایلی وو چې داسې منځ کوه داسې عبادت کوه کأنک تراه لکه چې ته د الله تعالی مخامخ یینې په دې خپلو سترګو نو سړی چې په مخامخ په خپلو سترګو یو تن ویني نو په هغه به دروغ وتړي د هغه متعلق په اخلاص کې به کمی راشي د هغه نه یره او خفګان او د هغه محبت هغې کې به څه کمی راشي نشي راتلی او بیا فرمایل که دا نشي کولی لکه بعضې وخت کې د سړي توجه بالکل نه راځي لکه زمونږ د ټولو خلکو توجه اړولې راځي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا داسې عبادت کوه چې دا کم از کم په ذهن کې چې فإنه یراک الله دیکھ رہا ہے الله دینی کم از کم دا تصور چې په ذهن کې چې الله مې ویني نو بیا به درته تکلیف نه وي دقه ته د اخلاص عبادت وي په دې وجه موږ او تاسو چې کله دا کلمه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې نه وروسته موږ ته چې اولنی کوم عبادت متوجه کېږي هغه د مونځ عبادت دی د دې مونځ سره د دې کلمې د وینا سره موږ اخلاقي طور پاک شو زمونږ فکر پاک شي مخکې په هغې باندې موږ بحث کړی الله پیژندنه او د الله تعالی د عبادت هغه تقاضي هغې باندې مې خبره کړې وه نو د کلمې د وینا سره زمونږ او ستاسو ذهن پاک شي د شرک نه د بدعاتو نه د خرافاتو نه او الله طرف ته متوجه شي د دوکې او د شوکې په ځای باندې د اخلاص جذبه او عقیده چې دی نو په مونږ کې راشي بیا چې کله د مانځه ټیم راشي که نه نو تاسو ګورئ مونږ او تاسو بیا لږ ورخوا سوچ کوو چې مونځ ته ودرېږو د الله مخې ته مونږ مخکې وې مونځ د معراج دی د الله سره ملاقات دی نو چې د الله سره سړی مخامخ کېږي نو اول ځان وګوري مونږ چې کله دی مانځه کې هم پاسونه اول خپل جامې مامې داسې د لمنې ممنې راکاږو ویې ګورو چېرې چېرته وران خو نه یم ولاړ چېرته جامې خو مې نه دي نښتي نو ځان ته ښه پوره سړی کتنه راکتنه وکړي نو جامې وګوري پاکې دي که نه دي دغه شانې دی وګوري چې پاک دی که نه دی دې ته وګوري چې وخت دی که نه دی دې ته وګوري چې یاره غلط طرف ته خو نه یم ولاړ دا ټولې خبرې ذهن کې مستحضر کړي د هغې نه وروسته بیا خپل بدن ته وګوري لاس خو مسخانه دي خوله خو مسخانه ده مخ خو مسخانه دی نو ګوره الله تعالی په قرآن کې ووایي چې ودرېږئ نو مخ ووینځئ لاس ووینځئ په سر مسه وکړئ او خپې ووینځئ اودس وکړه که نه د غسل ضرورت وي نو بیا فغسلو بیا غسل وکړه او که اوبه نه موندې کېږي نه د غسل نه د اودس دپاره نو فإن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا بیا خیر دی تیمم ووهئ نو ګوره دا درې واړه خبرې موږ ځان ته متوجه کړو چې یاره د اودس ضرورت دی اودس وکړو د مونځ غسل ضرورت دی غسل وکړو که دا نه وي نو بیا تیمم وکړو نو ګوره د دې سره د سړي ذهن ته دا راشي چې ګوره الله ته پاک ودرېدل پکار نو د پاکۍ دغه تصور چې موږ ودرېږو چې ودرېږو بیا د دغې عمل شروع کولو سره موږ وګورو چې یاره والله ته ودرېږم نو اول بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله چې وکړو د بسم الله د کولو سره د الله سره تعلق د سړي برابر شي مخامخ متوجه شي او د بسم الله نه وروسته چې کله سړی بیا د خپل اودس مکمل کړي او الله اکبر چغه ووایي الله اکبر د دې سره د الله تعالی سره بالکل لکه چې سړی په زنځیر وتړلی شي د دې وجه نه دی الله اکبر ته خلک تکبیر تحریمه ورته وایي ځکه چې کله دا الله اکبر سړی ووایي په اول کې د دې سره دا سړي باندې هر څه حرام شي خبرې په حرام شي خوراک کا په حرام شي یو په بل خوا قتل په حرام شي سیده متوجه چې دی نو الله طرف ته ودرېږي او هغه تصور ذهن ته کېده و چې الله یینم یا مې الله ییني نو بالکل متوجه سړی ودرېږي د الله اکبر سره بالکل الله طرف ته متوجه شو د الله اکبر معنی ده چې د ټولو څیزونو نه الله لوی دی کاغه زورور سړی دی کاغه زورور حکومت دی کاغه زورور قام دی کاغه محبوب چیزونه دي هغه ټولو نه الله زورور دی الله ته محبوب دی الله چې کوم دی نو دغه سره زما تعلق نو د الله اکبر ټکي معنی ده الله اکبر الله د ټولو لوی دی نو الله ته متوجه شو نو چې الله ته سره متوجه شي دا غي نورسته بیا مونږه د الله تعالی سره برای راست خبرې شروع شي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي دا فرمایي چې پیغمبر علیه السلام نه تاسو وکړی شو چې دا ته الله اکبر وی بیا لک سات غلې پدې کې پټې بیا پدې پټ کې سوې نو هغه ورته سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دا پکې وایم معنی څه ده تاسو کې چې چاته یاد راځي وي سبحانك د کټه کې معنی ده ته او د سبحان معنی ده پاکوم دی سبحانك یا الله تا پاکوم پاک دی ګڼم اللهم یا الله سبحانك اللهم یا الله زستا پاکی بیانو یوازې ته سړ پاکی بیانې هو بحمدک
د ثنا سره سره ستا تعریف هم کوم، تعریف دې هم کوم. مونږ اکثر د سړي سره مینه مې ورسره صفت یې کوو، د هغه صفت کوو، ډېر ښه سړی دی، ډېر غټ وټونه دي ورسره، ډېر زورور دی، ډېر مالدار دی، ډېر جایداد دی ورسره. خو چې کله بیا د هغه صفتونو کې یاره ډېر بخیل دی، ډېر غیبتناک دی، ډېر داسې دی، نو موږ په دې مانځه کې داسې وایو سبحانک اللهم، خدایه ستا صفت ستا ثنا بیانوم، پاکي دې بیانوم، وبحمدک، تعریف دې هم کوم. دا وایم چې ورکوونکی ته یې، خلاصوونکی ته یې، ډېروونکی ته یې، بیمارونکی ته یې، روغوونکی ته یې، دې ټولو ته حمد او تعریف ورته وایي. نو الله ستا ثنا بیانوم سره د حمد او سره د صفاتو. نو بیا ورپسې ووایو وتبارک اسمک. تبارک معنی د ډک دی، بروک وی برکت وی ډیروالی ده. نو تبارک معنی شو د برکت نه ډک دی. اسمک نومستا چې یو ځای وایو تبارک اسمک، برکت والا دی، د خیر نه ډک دی نومستا، د خیر نه ډک دی نومستا. تبارک اسمک ټکی ترجمه ما وکړه، که ستاسو کوم ملګرو خیالي نو تاسو ووایئ چې سمې ویل. تبارک اسمک څه معنی مې وکړه؟ د خیر او د برکت نه ډک دی نومستا. او د سبحانک مې معنی کړې وه الله ستا صفت ثنا بیانوم، او د بحمدک ترجمه مې وکړه چې د ثنا سره د صفت هم کوم، ثنام کوم، صفت هم کوم، او الله خیر او برکت ستا سره دی. ستا خیر او برکت ستا نه ډک، ستا نوم ته ډک دی، ستا نوم د خیر او برکت نه ډک دی. که غواړم ستا نه بیا غواړم. الله د مخکو پروس کالو غالبا د هندوستان کې یو ښار دی اتر پردیش، په هغې کې سالکانو د کالج یو جنۍ را روانه وه، مسلمانه وه. نو هغې هسې تنګوله څه، نو هغې به په تیغه باندې وې الله اکبر او لاس به الله اکبر. هغه کم مخالف چې خلکو ته ولاړو د هغې نیسته واورو پارخطا شو، لارې ورته پرېښوده. خلکو به بیا ویې د یو الله اکبر ټکي دونه زور و چې یوې ماشومې وایو خو د زړه د سیخې وایو، هغه ټول جلوس چې دی د هغې مخې ته نه شو، لارې ورته پرېښوده. بیا نو دا د خیر او د برکت نه ډک الله. دا یو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې یو ظالم دی، پیغمبر علیه السلام پسې توره راایستلې ده. چې توره راایستلې ده نو پیغمبر علیه السلام ته د شاړې ورته اوس به درانه څوک خلاصوي، من یعصمک مني، څوک به درانه خلاصوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته داسې اوږده دعا نه کوله چې بسم الله الرحمن الرحیم او الحمدلله کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد او اما بعد، او بیا هغې نه وروسته خبره شروع کوله. یو ټکی ورته الله الله. د الله نوم اورېدل څه و چې هغه توره د سړي نه وغورځېده او پیغمبر علیه السلام راوچته کړه. چې راوچته کړه نو هغه ته وایي اوس به تا د مانه څوک خلاصوي؟ هغه ورته وایي رحم، مهرباني، ستا کلیوالي هغه به رانه خلاصوي. ګوره یو ټکی الله. نو په دې وجه باندې د الله نوم د خیر او د برکت نه ډک دی، د الله نوم د خیر او د برکت نه ډک دی. او دا هغه بسم الله قسم یې درته کړی و چې عادات صحابي څنګه د بسم الله په کولو باندې مسلمان شو. ولا اله غیرک، لا اله، اله هغې چاته وایي چې ته هغه زورور ګڼې او هغه ته د هغه عبادت کوې، د هغه منې، هغې ته اله وایي. وتعالى جدک، ماشاءالله ماشاءالله، ډاکټر صاحب متوجه ناست دی، پته ولګېده. وتعالى علو وایي اوچتوالی ده. مونږ او تاسو چې لږ داسې کله کله د پښتنو کې دا شی ډېر دی، نور خلک دونه پروا نه لري، خو دا پښتانه ډېر دا داسې چې چا سره مینه پیدا شي نو بیا سم د دې مینې نه شلېږي، داسې دوه کېږي، ټق کوي چوي. نو چې د چا زنده‌باد وایي که نه نو بس وایي اوس داسې پرې زنده‌باد کې ډېر زیات تیز یا پښتانه، بیا ورته پته هم نه لګي چې دا دې چا ته ویل وایي، بس خلکو ویل ما هم ویل. نو دغه شانې د دې علو مطلب دا دی چې کوم سړی ډېر اوچت دی هر سړی ورته ګوري، هر سړی ورته متوجي. نو علو خو اوچتوالي ته وایي، عالي اوچت ته وایي چې ولړي. خو تعالی مطلب تی په اول کې راله دی، ګرامر والا ملګري ور باندې پوهېږي. دا علو چې ده نو دا د هغه شان دی، پورته دی. وتعالی ډېر اوچت دی، موږ ترجمه یې کوو وتعالی ډېر اوچت دی. جدو که حالت ستا، شان ستا. موږ او تاسو چې چېرته نن چاته زنده‌باد وایو، سبا له لږ سخته راشي بیا موږ وایي زه پکې نه یم، په دغې کې نه یم، موږ ټول دغې کې نه یم. تاسو تجربه وشو په دې سیاسي میدان عمل کې، تاسو وکتل چې بیا سړي ته وایي نه جي ته خو زمونږ صدر وې، امیر وې، داسې وې داسې وې، نه نه وایي چا به درته دروغ ویلي، ده پکې خدای شته ده ما نیکم په دې کې نه و، بیا پکې نه. خو د الله تعالی شان داسې نه دی چې نن به ورته یو سبا به ورته نه وایي، نه نه، ټول عمر اوچت دی، په هر حالت کې اوچت دی. که ته خوشحاله هم هغه اوچت دی، د هغه
دا یو ملګری قصه کوله تاسو کې چرته ناس نه یسي نه چې راپاسي قصه کوله وی پلار مې یو ځلې قار شو ماته وړکه وچوا بلته وړکه وچوا درې سلورونه یو مونږ چاو خبه وته خو دوه درې ورځې شوې نه چا وې د قار ته برګې راوغشتو په خپل چې چو ته برګې چې دین واغه کم شي چې هو هغه وسوچت شو چې اوچت شو نو هغه د په مخ راغی نو مخ یې نشو هسپتال تم چې راوړو چې ډاکټر یې کله بلډ پريشر چک کو کنه وی چې خدای خود خوار نه کړه خره چې دینه ته بيدل کنه او بيدل وس په سر کې اسی شوت وي رګ بشلیدل نو ګورینه په دغه ټیم کې داغه د پاره دغه ینه بيدل جون هغه ضروري نو الله تعالی ورلت خپل تبرګه بیرته بانو ها بلډ پريشر چې نو دغه شانی د الله تعالی شاندار چې کته خوشاله هم داغه حیثیت کمیږي نه کته ټول مرخب کته ټول پټول خپشي هم داغه پشان کې څه کمې نه راځي نو تعالی جدک او بل کې الله تعالی فرمای کل یوم هو فی شان دا الله شان هر ورځ د بلنا که غریب ومندو نو غریبی ختميږي کمالدار ومندو مالداری ډیریږي که مشکل والا ومندو مشکل ختميږي کل یوم هو فی شان هر ورځ الله تعالی ځان له شان باندې نو تعالی جدک ډیر لوی دې شان ستا او لا اله غیرک الله ستانه لا بل څوک د عبادت قابل نشته لا اله نشته عبادت قابل غیرک ستانه بغیر بل څوک زه یو ما مطلب دا چې یاد شي نو بیا رسوای پته بلګي خان چا یاد کړی یا وته سبحانك اللهم سمنو نن اخوان نظم چې دام راته نه ورول اخوان نظم سبحانك اللهم سمنو یا الله پاک دې نومستا څنګه مو سبحانك اللهم یا الله مونږ ستاسو کو ثنا بیان و بحمدک د ثنا سره دې سکو صفت کو دا ګور ناراست چې اکبر بچا لټان ټول الله اکبر جمعت را کوړي او تبارک اسمک سمنو برکت والدینو ستا او تعالی جدک سمنو لوی دې شان ستا ولا اله سمنو نشته څوک لایق د عبادت غیرو کا بغیر ستانه دا الفاظ نن په ذهن کې کېدوي او تاسو را سبحانك اللهم وای په مانځو درېږي یره چې څنګه د عربیان په مانځه کې جاړي زموږ د خلکو چیرې چرته څه ورک شوی دي کولی جاړي په دې کا او په هوا او په ها په دې پویږي چې د مفهوم سره د زمونږ غواړي سره موږ چې په مانځو درېږو تر تر کې زمونږ کله کې یو مرګره مخکې شو یو مشر نو بل پس جروسته ولاړو نو هغه ته هغه په دې تلاوت خو نه ورته نو دا هغه په ولد والین پسې ودرېدو چې خو سو یم نو هغه ته تر تر کې مطلب هغه علم تر کې په پسې وای نو دغه شان زموږ د ټولو دا حال لې بچتا فکر نه کو چې په مانځه ودرېږو خپل حساب پکې کو چې په مانځه باندې ودرېږو د خپل ورځې معمولات پکې راجمع کو نو دا سبحانك اللهم مننو ویل لک پسې وراخواشي بیا پسې وایو بیا پسې مونږ بیا وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پته دی وای چې لګیږي دا اعوذ بالله چې دا روح تعویذ دی تاسو چې خلک مولوی صاحب لړ چې مولوی صاحب تعویذ را لو کدا دوی مې یریږي دا ماشوم یریږي نو الله تعالی په خپل باندې د تعویذ چل درته اعوذ بالله ز پناه غوړم د الله سره اعوذ ز پناه غوړم بالله د الله سره من الشیطان د شیطان نه پناه غوړم او الرجیم دا شیطان د څه سوق دی چې دا الله شړلې د خپل رحمت نه رجیم شړلې شوی دی رټلې شوی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه غوړم د الله سره د شیطان نه چې هغه الله شړلې دی د الله سره پناه غوړم نو چې کله دا وې نو ګوره د الله سره بیا په الله ډاډ سړ پیدا شي دغه چې د چا سره ځان پناه کې هغه سره ځان پناه کو نو ډاډ پیدا شي نو په مانځه کې ستا ډاډګیرنه چې دا په مانځه سړی ودرېږي هیڅ چا پروا نه لري دا دغه وجه چې تا الله تعالی سره ځان پناه او بیا چې مونږ شروع کې بیا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله معنا دا یا الله ستا د نوم سره آغاز د دې کار کوم ته ډېر مهربان می همیشه او په دنیا کې هم مهرباني په آخرت کې هم مهربان بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې ډېر زیات مهربان الرحیم او همیشه مهربان د الرحمن می یو ترجمه وکړه بسم الله الرحمن د رحمان می څه ترجمه وکړه کچا وکړه صحیح ترجمه ما چې کوم کړو نور صحیح ټولې دي په چې ما کوم ترجمه وکړه نو پیسې خو را سره نشته بهرال ولګ تو خم را سره د چته پټی کې به وکړي پرې چې پډر قیمتي تو خم میرے چان راغست مولان به نه وي زه خدای دې تو خم راغست په بچت شورت مولوی سے به وسو یا ډېر مهربان د رحمان او د رحیم ترجمه وکړه همیشه مهربان
دا ټولو ته یاد خو وایو ځکه نو کسې غلط کوم خلک راوځي وخاني ټولو ته یاد موږ یو استاد سابق سیب الله دی وبخي هغه یو دل په نوټس بورډ باندې لیکلی زید قائمون د دې ترکیب کچاو کو نو 100 روپۍ انعام بول ورکوم خو جواب به ټیک راکړي ټول طالبان موږ درې څلور سو طالبانو ټول برادر نوټس بورډ باندې به کته خو چا به دغه ترکیب نه کوم چې سابق سیب لیکل دا بس ګران ترکیب چې کله کې ناستون ویلو کې چا نه کو نو هغه زید المبتدا او قائمون خبر ده بس دغه جمله اسمیه خبریه شنو وجود هم ټول راته وجود ټول درته ولیم نو موږ چې کې دي چې بل څه شي نو تاسو هم زما خیال دی وجنونو نور ټول بسم الله شروع کوم پنوم د الله الرحمن چې ډیر زیات مهربان دی الرحیم همیشه مهربان دی پسې د الحمد موږ ته الحمد وایو د دې ترجمه هم زده کوو خو لږ یې حیثیت یاد کړئ دا سورۃ فاتحه چې ده کنه دا د دې مونږ هغه بنیادی زړه دی زړه بغیر زړه نه چې نو هغه انسان ژوندی نشي پاتې کېږي د دې وجه نه پیغمبر علیه السلام وایي چې په سورۃ فاتحه په منځ کې چا ونه ویله نو هغه مونږ اړولې کړی نه نو په دې وجه سورۃ فاتحه ویل پکار دي او څنګه به وایو د علماء په دې باره کې اوس دوه درې بحثونه دي یو بحث دا دی چې په منځ کې دا حصه ده که نه ده نو وایي دا بالکل د منځ حصه ده وی به په منځ کې بغیر د فاتحې نه مونږ نه کېږي نو بیا پکې څه علماء وایي چې یاره جي اوس چې سړی وایي نو هر سړی به وایي که د امام یې وایي نو وایي که ځان له هر سړی به وایي خو په امام پسې ولاړو نو بس چې امام ویله نو دا رستنو ذمهواري ختمه شوه البته که دا رستنی وسوي نو هم څه ګناه نه ده وایي دې ځان خو که دې رستنو ونه ویله په امام پسې نو په مونځ کې څه فرق نه راځي نو دا سال پاس دي چې دونه اهم دي چې پیغمبر علیه السلام وایي که دی ونه ویله مونځ اړولی شوی نه دی او که مخکې امام ویله نو د دې رستنو سره هم فایده وشوه او که دې رستنو سره ځان لم ویله نو دغه دی دا خبره ده که ځان له ورسره ویلی شي نو دا سال الفاظ دي نو راځئ هغې ته وکشه پیغمبر علیه السلام وایي چې کوم سړی الله تعالی وایي چې کوم سړی داسې وایي چې الحمدلله رب العالمین معنی د ټول صفتونه چې کوم د قابل د ستایش دي هغه صفتونه ټول د الله دي رب العالمین چې دا ټول مخلوقاتو پالونکی دی الحمد ټول صفتونه هغه صفتونه چې کوم د ستاینې قابل دي چې په کوم سړی ښه ښکاري یا ټول د الله تعالی دی پیدا کول ورکول جوړول ډیرول کمول دا ټول د الله تعالی صفتونه رب العالمین د ټول عالمونو پالونکی دی ټول عالم ګوره موږ او تاسو چې ډوډۍ وخورو که نه نو زموږ دا ډوډۍ د وښو نه جوړېږي او دا واښه د ځمکه راځي دا ځمکه زموږ نه بیرته چې کوم دی نو بیا پیداوار غواړي تاسو ګورئ غواګړي بېزي دا انسانان دا چې کله د خپل فاضل مواد بار ته وباسي نو دا بیرته بیا دقه ځمکې والي نو ګوره ځمکې والي د هغې ضرورت و بیرته موږ له ډېر کې موږ له راکړي هغه دی هر څیز الله تعالی د هر چا دپاره خپل رزق مور کړی داسې نه ده چې د انسانانو رزق غوان نه خوري او د غوانو هغه انسانان نه خوري انسانانو به چېرته بوس نه خوړلي که تاسو چېرته لیدلي نو ما بېله خبره البته زموږ د انسانان عجیبه خلک دی دوی د خپل خوراک اکثر غواګانو له ورکوي ډوډۍ پخ کړي نو یې غوا ته کېدي چې نه وي غوا ته کېدي البته فطرت دا ده چې د غواګانو خپل خوراک دی د انسانانو خپل خوراک دی چې کوم سړی زه اکثر په دې زنانو اجتماعګانې زه ورته وایم که تاسو د انسانانو دا خوراک په دې ځناورو کوئ نو بیا کله کله داسې هم کوئ چې د دې ځناورو دا خوراک په دې خپلو انسانانو هم کوئ د هغې خپل خوراک دی وله ورکړئ په هغې خوشحالېږي په دې نه خوشحالېږي چې ته وله خپل خوراک ورکړې په دې غټېږي چې ته وله واښه ورکړې په دې غټېږي چې ته وله بوس ورکړې هغه په دې غټېږي چې ته وله ښه ونډه د هغې خوراک دی وله ورکړه بهرحال رب العالمین مطلب دا دی چې ټول مخلوقات په خپل باندې پالي د هغې د خوراک د هغې د مناسب ماحول انتظام په خپل باندې کوي کوم ځای ګرمۍ ضرورت دی ګرمۍ کوم ځای یخنۍ ضرورت دی یخنۍ څه کال یو ملګري نه مې تپوس وکړم چې ستاسو د لوچو خوبانو دانې ولې دي نیولي یاره چې باران نه شي د هغې سره ګلونو کې یا خراب شوي ګوره باغ و ښه مزیدار شین ولاړو خو میوې ونه نیوه ولې او باران دپاره به موږ په مخه دعا کوله خدای ډېری کړي خدای ډېری کړي خدای ډېری کړي موږ دعا کوله خو د هغه باغ یې خراب کړی ولې هغه ته مناسب ګرمي نه ومیلاو نو الله چې کوم ځای کې څونه مناسب ګرمي د هغو نه ضرورت ګرمي راولي څومره د یخنۍ ضرورت دی هغو نه یخني راولي نو الحمدلله رب العالمین ټول صفتونه د خدای د کمال د الله دی چې هغه د ټولو مخلوقاتو رب دی او مخکې ترجمه بسم الله کې وکړه چې د ټولو رب دی خو دا ټول دوه قسمه دي یو هغه دی چې هغې ته عارضي مختصر مدتي منصوبه ولا پکار وه دنیا کې ډوډۍ ضرورت و د اوبو ضرورت و د هوا ضرورت و نو الرحمن الله مهربان دی کافر لا اے کریمے کی از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری دوستا را کجا کنی محروم بر دشمنا کی تو نظر داری خدای ته عجیبه ذات یې دوستانو له دشمنان له خپلو دشمنان له د خپلو دوستانو ډېر رزق ورکوي
انګریزانو له د مسلمانانو ډېر ورکوي، کافرانو له د مسلمانانو ډېر ورکوي. نو چې دشمنانو له ورکوي نو دغه له خو به خامخا ورکوي، دوستان له به ورکوي، خو دوستان د دوستۍ په معیار نه پوره کېږي، نو په دې وجه باندې کمزوري دي. نو الرحمن ډېر مهربان دی ته وایي مختصر مدتي منصوبه، او یو ته وایي طویل مدتي منصوبه چې هغه ابد الاباده پورې ده. نو الله تعالی د هغې متعلق وایي الرحیم، الله بیا ټول عمر مهربانه دی، خو خلک خاص دی، ټول نه دي. دنیا کې چې کومه مهرباني ده هغه په ټولو عامه ده. لیس للانسان الا ما سعى، انسان ته به د خپلې خوارۍ بدله ملوي. او د آخرت کومه خوشحالي چې ده نو هغه د خاصو خلکو دپاره ده. الرحیمه همیشه مهرباني ده، نو هغه د مسلمانانو دپاره ده. الله دې موږ په هغې کې شمار کړي، الله دې زموږ ایمان کامل کړي. او بیا دا چې د آخرت مهرباني د هغه سره ده، نو آخرت ته وایي یوم الدین، د بدلې ورځ. دنیا کې چې څه وکړي آخرت کې به میلاویږي، د هغې بدله به میلاویږي. دنیا کې هم میلاویږي خو په آخرت کې به میلاویږي. د دنیا بدلې د څه وخته پورې ده، آخرت بدلې ټول عمري ده. نو ټول عمري یا خوشحالي دی یا خفګان دی. الله دې موږ د خفګان نه وساتي، الله دې موږ خوشحالیان نصیب کړي. نو مالک یوم الدین، بادشاه دی د ورځې د حساب کتاب، بادشاه دی د ورځې د حساب کتاب. مالک یوم الدین څه معنی ده؟ د ورځې د حساب کتاب بادشاه هغه دی. دا دلته چې کوم بادشاهان دي دا هېڅ هم نشي کولی. تاسو به لیدلي دا ریټایر سړی چې کله وي دا بیا هغه خپلې ادارې ته بیرته نه ځي. چېرته ریټایر یې سوچو به چېرته په تاڼه کې بیرته ونه یي، ځکه چې مخکې به د په تاڼه کې خان لا وایو، خان ورته وایي که خان صاحب ورته وایي، خان صاحب ورته وایي. اوس ورته چې کوم دی نو خپل نوم هم چې محمد عیسی خان نوم یې نو خلک ورته خشاکۍ وایي. بیا چې سمیع الله نه وي نو سمیع ورته وایي، داسې نوم ورته بیا بیا هغه خپل نوم هم ورته پوره نه وایي. او دا چې دا سلوټونه ورته کېږي که نه، دا وزیر صاحب دی، دا افسر صاحب دی، دا چې کوم دی چیف صاحب دی، دا درې ورته مخکې شړقو، څلور ورته مخکې شړقو، چترۍ هم به بل نیولي. خو چې کله دی بیا ریټایر شي که نه، بیا د خپل دغه ته بېرته نه ځي دفتر ته. ولې نه دی؟ یاره وایي اوس هغه خوند یې نشته، خوند یې ځکه نشته چې مخکې ټک ټوک اوس به چې کوم دی ته بل ته ټک ټوک کوې. نو د الله تعالی مالک یوم الدین، مالک د ورځې د حساب کتاب دی. هلته کې چې کوم خدایي ده د الله تعالی او کوم اختیارات دي د الله تعالی، نو په هغې کې څوک شریک شته نه، ټول عمري دی. الله دې زموږ نه راضي شي. نو چې هغه سره ټول عمري اختیارات د هغه سره دي. نو ایاک نعبدو، یا الله عبادت ستا کوو. دا د دنیا ده بس شیزونه چې د هغه خبره به سړی مني. عبادت وایي منلو ته، حکم منلو ته. نو ایاک نعبدو، یا الله ستا حکم به منو، عبادت بستا کو، د بل چا حکم نه منو. که خپل دی که پردی دی، قام دی که قبیله ده، پارټي ده او که نه سرکار دی او که زورور دی او که محبوب دی، هر څه شی چې دی. ایاک نعبدو، الله خاص تا عبادت وکړو. و ایاک نستعین، او چې ضرورت شي راته الله ستا نه به غواړم، بل چا نه نه غواړم. ایاک نستعین، ستا نه به خاص ستا نه به غواړم. نو چې غوښتل دي نو په دې غوښتلو کې د ټول نه لوی غوښتل سري ډوډۍ هم پکار ده چې سړی وغواړي. اصل خبردار چې سړی په یو مضبوطه لار باندې روان شي. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا ټکي معنی ده یا الله روان کا مونږه، اهدنا روان کا مونږه، الصراط المستقیم په سیده لار. اهدنا دا بعد مونږ ټول خلک ترجمه چې کوم وی خیراته چاته نه ده معلوم. دا د تاسو د جماعت لار معلوم ټول راغلی که نه راغلی معلوم ده راته، خو روانېدل پې ګران دي. نو در معلومېدو نه وروسته روانېدل دي. نو د اهدنا ترجمه اوس کوئ، اهدنا یا الله روان که مونږه، او چې روانې پې وې اهدنا یا الله کلک مې که پې، او چې کلکې پې که نه نو یا الله هسې نه په دې منځ کې چېرته څه جذباتو کې رانشم بل څه شروع نه کومه. نو اهدنا الصراط المستقیم، الله کلک مې که، الله په زړه کې راته وتړه دا نیغه لار چې په دې نیغه لار روان یم. اوس نیغه لار څه ته وایي؟ مونږ وایي نیغه لار دې ته وایي اکثر چې څوک په کوم مسله کې وایي دغه ټیکه لار، څوک په کومه پارټۍ کې وایي دغه ټیکه لار، څوک چې په کوم قام کې وایي دغه ټیک لار. نه نه، الله تعالی وایي صراط الذین، د هغې خلکو په لار مې روان که انعمت علیهم چې تا په انعام کړه. سوره النساء کې انعام والا خلک الله تعالی په خپل